دا د رفع و تکمیل فی الجرح الرفع و تکمیل فی الجرح و تعدیل الامام ابی الحسنات محمد عبدالحی لقنوی رحمۃ اللہ علیہ. باب الرد علی ابی حنیفہ دیده کې اوس وی وهذا ایز من التعصب دا وی تعصب نه دی کیف سرنګي وقت قبل المصاری الانکه هغه قبول کړی دی مراسیلم قبول کړی دی. او د دې نه تاسو ته یو مسله راخله ملکه چې دا رد په ابو حنیفه باندې بعضې هغه کسانو کړ دا کوشش دا کسان دی چې هغه متعصبین دي او بعضې دې حده پورې دعوه کوي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په حدیثو باندې څه کار نه دی کړی. نو داسې قسم دعوه چې د بره حاشیه نمبر 1 ګورئ دا دعوه باطله ده. دعوه د ابن عدي ده 1 نمبر حاشیه. هغه وایي چې ان الامام ابا حنیفه لم یروي الا 300 حدیث. هغه وایي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه صرف مروي روایت 300 دي. یو و دعوه ابن خلدون فی مقدمته ان الله من دغه حاشیه کې لاندې کنه او ابن خلدون دعوه مقدمه کې اذ قال فيها ان ابي حنیفه کله چې هغه په دې مقدمه کې د ابو حنیفه نه روایت کې هغه یقال هغه انه انما بلغت روایت الى 17 حدیثا. وې د امام ابن سروب صرف ولس احادیثونه سدي ثابت دي. دغه 73 کې کته ګوره کنه صفحه حاشیه نمبر 1 17 او نحوها الى 50 وی 17 سے لے کر 100 پورے 50 تک. لکه نسخه مخطوطه کې وی مخطوطه څه ته وی یعنی هغه لیکل شوی په لاس سره لکه مخطوطه او طریقه یو چاپ شوی وی المحفوظه فی الاستانه چې هغه په استانه کې محفوظ ده. وقد صح المؤلف بخط خ ورپسې کته وی چې بعضی وی چې بلغت روایت الى 17 حدیثا نحوها وفي حين په دغه وخت چې مسانید د ابو حنیفه تزيد ولا 17 مستندن الان کې د هغه مسانید چې دی ولست رسیدلی لکه تانیب الخطیب کې زمونږ شیخ کوثری ویل دی لکه زاهد بن حسن کوثری ویل او په دې باندې مستفی کلام کړی دی مؤلف امام لقنوی رحمت الله علیه ابطال دعوه ابن خلدون فی مقدمه کتابه عمدة الرعایه فی حل شرح الوقایه یعنی شرح وقایه په دغه کې چې دی مطلب دا دی په مقدمه کې چې دی د ابن خلدون د دعوی رد کړ دی چې امام لقنوی رحمت الله علیه او دارنګ خپل په کتاب تذکرة الراشد کې نو باغې معنی هغه دا کوي او دارنګ چې دی بل هغه عالم چې هغه شروط الائمه الخمسه امام حازمی کتاب دی هغې کوم پاغې من رد شوی دی. او بعضې حانقینو داسې کوشش کړی په مذهب ابو حنیفه باندې چې هغه لکه بدنام کړي لکه مسلم بن ابي شیبه لوی عالم دی ابن ابوبکر بن شیبه لیکن هغه په امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې چې دی ردونه کړي. صحیح ده کنه. نو بیا دې پارسه وشلو فنحذ شیخنا علامه المحقق کتویخ کې ګورئ الحجه الامام الشیخ محمد زاهد القوثری فنحذ من وټ کړي فاسد دې په مقابله کې شیخنا زمونږ شیخ علامه محقق الحجه الامام شیخ محمد زاهد قوثری چې هغه وکیل د شیخ الاسلام په دولة العثمانیه رحمه الله والف شرحا حافلا لتلك المسائل التي په دې باندې علامه زاهد القوثری را پاسېدو چې هغه وکیل عام دی د دولة عثمانیه په دې باندې یو شرح ولیکه دغه مسایل لپاره هغه 25 مسایل چې راوړي چې امهات المسائل اجتهادیه نه اهم مسائل ابن ابي شیبه چې په کې دعوه ابن ابي شیبه کړه چې ابو حنیفه مخالفت کړل په دې کې د احادیث صحیحه 125 مسائل نو په 12,75,000 کې 125 مسائل غیر ثابت شي نو دا هم کمال دی. ولی چې امام ابو حنیفه رحمت الله لجنه جوړه کړه په کې 40 علماء شامی مولا لیکلي 40 علماء پکې هر فن کې ماهر عالم اغسته نو پاغه کې هغه بیا مسائل جمع کړو سو مستنبط کړ مستخرج کړ د قران د حدیث نه 1000 و 200,000 و 70,000 و نیفه 1000 10 लाख 1000 अब چې ډر راځي 10 लाख و 200,000 2 लाख 12 लाख و 70,000 70 و نیفه کوچوپر نو 12,75,000 مسائل هغه مستنبط کړ دي چې امام ابو حنیفه نو پاکي 125 ثابت کو مخالف کمان دی الان کې هغه هم د امام ابو حنیفه مفتابه کول نه دی مرجوح و
خبرې دی راجح نه دی لکه راجح نه دی لکه دا هم کمال دی نه پنجابیان کمال وندیا دا خو کمال دی لکه چې بیا هم دومره چې دی هغه لکه څه کړی دی کمال کړ دی لکه په دې کې 1 لا کې ثابت کړو بیا هم کمال بیا دی هغه بات ځکه اجتهاد دی المجتهد یصیب و یخطئ. ها نو په دې معنی شیخ زمونږ شیخ ایوا ادله راول دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اور هغه کې بیان کړل هغه مذاهب چې هغه امام ابو حنیفه مسلک سره موافقت دي او په دې معنی مکمل کلام هغه راول دی هر مسلې باندې چې څومره پوری کېدله هغه الحمدلله کار کړ دی لک او دا کتاب اصل کې کزه ته ما د فخر والا کتاب دی د مفاخر د علم نه لک ولی ځکه دا کتاب مشتمل په ډیر محاکمات باندې دی او ډیر فیصلو باندې دی په طریقه د محدثین او د فقها او د ناقدین لک او بل کتاب ګور هغه بیا خپل کتاب کې وی تانیب الخطیب علی ما ساقه فی ترجمه ابي حنیفه من الاکاذیب دا شیخ مطلب چې دی کنه نو د بیا چې دلته په خطیب بغدادي باندې کافی رد کړ دی او مدلل کړ دی هغه سره دی کړ دی چې خطیب بغدادي کوم روایت نه استدلال کړ دی هغه سند اوچت کړ دی او رد کړ دی اسنه دی ټکولې دی دا سینا ورته وشتل اندې کړی یعنی چې کوم علمی انداز دی او علمی چې دی مطلب دا دی امانت علمی تقاضا ده هغه پوره کړ دا او وی شیخنا شیخ امام ابن تیمیہ رحمه الله حنبلی وی په مجموعه الفتاوا کې لکه ومن ظن بأبي حنیفه او غیره من ائمه المسلمین ومن ظن چا چې دا ګمان کو بأبي حنیفه معنی او غیر من ائمه المسلمین انهم يتعمدون مخالفه الحديث لقياس وغيره فقد اخطا عليهم ګور ابن تیمیہ دلته دا پیل کنا چا چې دا ګمان په ابو حنیفه باندې په غیر من ائمه المسلمین ابن تیمیہ رحمت الله علیه په مجموعه الفتاوا کې وی لکه چې انهم يتعمدون مخالفه الحديث چې دا ائمه چې د قصدن مخالفت د حدیث صحیح کې د قیاس دی یا غیر دی وجه نه کړه فقد اخطا عليهم ګویا کې د خطا شی په منی وتکلم یاد تکلم کې ما بظن و بهوا یا د ظن قائل دی یا د فحشات قائل دی لکه د ظن یا فحشات فهذا ابو حنیفه يعمل بحديث التوضي بالنبيذ ګوردا ابو حنیفه د عمل کې په حدیث وضو په تمیز سره په سفر کې ما مخالفت للقياس ګوردل امام ابو حنیفه د قیاس مخالفت کوي او په حدیث ضعیف باندې عمل کوي دا څه کوي دا شیخ الاسلام احمد تقی الدین ابن تیمیہ رحمت الله علیه دلته ابن تیمیہ د ابو حنیفه رحمت الله علیه سکی لکه دفاع کوي او دا خبره ته نقل کوم د کم نه لکه د الجرح والتعدیل نه لکه او په حدیث ته قهقه کې ګوره په صلات قهقه ما مخالفت القياس دا حدیث مخالف ته د قیاس نه لیکن ابو حنیفه بیا هم دلته قیاس پرې دی او په حدیث باندې عمل کوي ولی لاعتقاده صحتهما ځکه چې هغه دا دواړه چې هغه عقیده ده چې دا صحیح دی دا حدیث شه دی صحیح دی نو چې صحیح دی لکه نو په دغه وجه نه دی په حدیث قهقه څه ته وي لکه یو سړی ګوروس اوس د قاضي یو سړی په خندا وکړ په مسکی په زوره نو او داسې خو مات شو دا اموزي مات شو نو داسې څنګه مات شو نو داس څنګه مات شو او داس خو پاسه چې خارج د سبیلن نه وي نو دلته دا حدیث مخالف القياس راغل دی دا د عقل او د رای خلاف راغل دلته ابو حنیفه ګور په دې ضعیف حدیث باندې عمل کوي او رای پرې ته څنګه چې ابو حنیفه رای مقدم کوي په دغه معنی او قیاس مقدم کوي په نص معنی لکه دلته ګور ابو حنیفه خود امام ابن تیمیہ رحمت الله علیه نقل کوي لکه هغه حدیث ته قهقه چې د پزور خندا قهقه سره خاندي په مسکی نو دی هغه په نظام د بل اتفاق خبره ده چې موږ د خمات شي لیکن او داس ولې ماتي او داس خو او داس ماتي دل سره ماتي ولی هغه وای زکه وای امام سی وای چې زه تان ته پوس کوم چې یو سړی بل فرض محاله په مسکی کنزل وکړو نو الته څه وای وای موزي مات شو نو داس مات شو نه نو الته ته داس ماتي دل نه مني او په قهقه سر مانی دا خو دی راي دغه شل کنه لکه اوس یو سړی وای چې په موس کې په زور دی او خندل په هغه سر نه کنزل دی وکړ نو موس دی مات شي بل فر لیکن او داس نه ماتيږي نو په هندای قهقه سره څنګه او داس ماتيږي موس کو مات شي نو دا حدیث چې دا راغل دی خلاف القياس نو امام صاحب دلته چې د دې باندې عمل کړ دی او قیاس پرې خېره نو څوک چې دا خبره امام ابو حنیفه په حق کې کوي کنه نو دا خبره سکی لکه غلطه کوي وین کان ائمه الحديث لم يصححه اگر چې ائمه حدیثو دا حدیث صحیح کړي نه دی لیکن دلته امام ابو حنیفه باوجود د قیاس په مخالفت کې دا حدیث راوړی دی او په دې حدیث باندې عمل کوي او وی تلمیذه شیخ ابن قیم حنبلی د ما ابن تیمیہ د شاګرد حنبلی د ابن قیم هغه وی لکه فی اعلام الموقعین کی وی واصحاب حنیفه مجمعون هغه صحاب دی ابو حنیفه مطلب څه شي دي
هغه اجتماع کړه، هغه اجماع کړه الله مذهب حنیفه ان ضعیف الحدیث عنده اولا من القياس والرائع. وایي چې په مذهب د ابو حنیفه باندې اجماع کړه چې هغه وایي چې ضعیف حدیث د امام سے په نظمانی اولاد غوره د قیاس او د راینا والا ذالک بنا مذهبه. او امام ابو حنیفه په دغه کې معنی خپل مذهب مبني کړی دی. نو کما قدمه لکه څنګه مخکې تیر شو حدیث قهقه مع الضعفی، حدیث قهقه ضعیف دی لیکن باوجود ضعف نه ابو حنیفه په حدیث باندې عمل کې په رائے باندې کې هغه وایي امام سے وایي چې حدیث په اعتبار اصلي صحیح دی، په اعتبار انتقالی ضعف راغلی، او رائے خو رائے ده، رائے په اعتبار د اصل څخه ضعیف تا. هغه سوچ دی امام سے خود دومره پوری قدر کوي لکه دغه رائے او قیاس معنی چې دی هغه له مخکې کوي لکه ومناقۃ السارق بسرقة. ګوروس دلته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یعنی مطلب د سارق هغه لاس کټ کول چې دی هغه منع کړی دی په سرقه اقل من 10 دراهم، چې د 100 روپو نه کمی د 10 روپو نه 10 درهم نه کم ته غلا وکړه دغه لاس په نه کټ کای. په دې باندې امام ابو حنیفه منع کوي او حدیث په دې کې ضعیف راغل دی. حالانکه ګوره دلته ابو حنیفه په دې باندې عمل کوي. وشرط فی اقامت الجمعه المصر. او دریم ګوروس او شرکر د امام ابو حنیفه په اقامت جمعه المصر کې چې په اقامت کې شرط لګول دی لکه چې مصر به جمعه بالا قائم کیږي چې هغه بخار وی لکه او حدیث پاکي کذالک هم ضعیف دی. لیکن دلته امام ابو حنیفه په چا باندې عمل کړي حدیث ضعیف باندې کړي. وترک القياس المحض فی مسائل الآبار. او په د کویو په مسایلو کې چې الته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه چل کړ دی لکه یعنی قیاس محض پرې خې دی لکه ولی لاثار فيها غیر مرفوع، حالانکه آثار پکې مرفوع نه دی راغلي. نو تقدیم د حدیث ضعیف او آثار د صحابه په قیاس باندې پر رائے باندې قوله دا د ابو حنیفه قول دی او قول د امام احمد دی. او دغه خبره کوي څوک ابن قیم دا خبره اغست ده د حافظ قریشی نه په جواهر المزیه کې طبقات الحنفیه کې اغست لقا.